دا الله جل جلاله یو فطرت تقاضا ده چې انسان کې هغه سيزونه سرګندېږي چې انسان کم سیز سره محبت او تعلق ساتي. موږ تاسو ډېر وینو او ګورو اکثر خلکو دنیوي پالټو او سیاسي خلکو سره محبت او تعلق وي، نو که موږ تاسو هغوی ته په غور باندې وګورو هغوی لباس هم هغه شانتې رخ کړی، هغوی په ځان باندې رنګونه هم هغه شانتې لګولی. د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د صحابه کرامو شان هم دغه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکمل اطاعت هغو کړو، په هر یو سیز کې هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کړو، په لباس کې، په اخلاقو کې، په معاملاتو کې، په عباداتو کې، په هر لحاظ باندې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغوی د خپل پیغمبر سره دونه محبتو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغې ته روان عمرې له، خو په ژوندانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ورسره هم عمرې له تله، لارې کې د ونې یو شاخ و. عمومي طور باندې عام طور باندې خلک داسې کوي چې ملا ټیټ کې ورسره ښکته کې شاخ د لاندې لاړ شي. وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په هغه لار باندې روان دی، ونه هم نشته، شاخ هم نشته، لاره کولاوه ده، صفا لار ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سر ښکته کو، ملا یې ټیټه کړه او داسې لاړه. ملګرو تپوس کوي چې امیر المؤمنین ولې څه تکلیف درته؟ وی نه، زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی وم، په دې ځای کې هغه سر ښکته کړی و، ټیټ شوی و. یعنی دونه محبت. امام رازی رحمه الله په خپل کتاب احیاء العلوم کې یو واقعه لیکلې ده. هغه وی یو ورځ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناسته، صحابه کرام ورسره هم ناستی. په دې کې پیغمبر علیه السلام خبره کوله. په خبرو کې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې حبب الی من دنیاکم ثلاث، چې زما درې سیزونه ډېر خوښ دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اوس د صحابه کرامو محبت ته وګوره چې هغوی محبت کم سیز سره، او نن زمون د مسلمانانو محبت کم سیز سره دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان و علی رضی الله عنهما ټول ناس دي. نن کچری ماو تانه او سړی تپوس وکړي چې ستا څه خوښ دی، مونږ به ورته څه ویو. څوک به ورته ګاډې ښیو، څوک به بنګلې ښیو، څوک به غټ غټ عهدې ښیو. خو لیکن د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم شاگردان ناس دي، او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل هم ناس دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حبب الی من دنیاکم ثلاث. اے زما شاگردانو صحابو، ما ته په دې دنیا کې درې څیزونه ډېر خواږه دي او ډېر محبوب دي. صحابه کرام رضی الله عنهم سرونه اوچت کړل، ډېر په ادب او ډېر په توجه باندې غوږ کې ښودو چې زمونږ سپاه سالار او زمونږ هادي او زمونږ د دوانو جانو سردار بس کم سیزونه خوخوي او کم سیزونه بوي. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائل الطیب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عینی فی الصلاة. اولنی سیز چی زما خوخ دے و ماتا محبوب دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی الطیب ماتا خوشبو ډیر خوخه ده. خوشبو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی. پیغمبر علیه السلام ماتا دا خوشبو ډیر خوخه او د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک نپخبل خوشبو راتلا. روایت کی راضی زمونگا میندو ازواج متطهرات اگوی با دا پیغمبر علیہ السلام خولا مبارک بای جمع کرا او اگا بای مشکو عنبرو کی ملاو بای کو بہترین خوشبو او بل حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په کومه لار به لاړو د خوشبو نه به یې پته لګېده چې په دې لار پیغمبر تللی. پیغمبر علیه السلام خوشبو زما ډېره خوښه ده. د دې د وجې نه پیغمبر علیه السلام به فرمایل صحابه کرامو ته، عربو خو ډېره ګرمي وه، و تاسو چې کله جومات ته راځئ د جمعې په ورځ باندې نو غسل کوئ راځئ، ځکه چې کله یو مومن بنده عبادت کوي د ده سره فرشتي راځي وي او هغه فرشتو ته د دې بدبویي د لاسه تکلیف رسی، تکلیف ملاویږي. نو د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعې په ورځ باندې غسل سنت ګرځولي. صحابه کرام به ډېر لرې لرې نه راتلل او خولې به مسجد کې به بیا بین خورېده. د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما ته خوشبو ډېره خوښه ده. د نارینهو دپاره زنانهو دپاره حرامه ده. د کور نه بهر خوشبویي لګول حرام دي. حدیث کی راضی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی وی کما زنانه چې بهر خوشبو ولګي سپری وکي پلار باندې تیر شي. پیغمبر علیہ السلام وی لا یجدن ریحها دی جنت تتلل نشي، جنت تتلل خلاصه کې خود جنت خوشبوئی باور باندې نه لګي، هوا باور باندې نه لګي. او بل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المرأة الصالحة زما نیکه بیبی نیکه ښځه ډېره خوښه ده. د پیغمبر علیه السلام هر یو کار دا د حکمت نه ډک وي. کله چې په کور کې مور نیکه وي که نه، نسل در نسل په دې کور کې نیکی خوریږي، نیک خلق پیدا کیږي. تاسو به اورېدلي ومې و د ټول وړمبی مدرسه هغه د مور غېږه ده.
چې مور خپلو بچو تربیت اسلامی طرز باندې وکي. علامه اقبال رحمه الله کور تراغه مور به ولا پي ورکولي، یو ورځ ولا پي ورنکو. خپل مور ته تا خو مال نن پي رانکو. وای بچوړیا مسله ده نن شکی شو ما مخکې چې تعالی د کم بيزي پي ما درکولي هغه ما په خپل ساتل په خپل ورشو کی، او نن تعالی ما زکه پي درنک چې هغه بيزه تلی و پر دې باغ خړلې. وای زه شکی شوم چې یار حسینه زما بچی خېټه ته حرام سیز لاړ شي. داسې چې تربیت وشي هغه نه بیا ډاکټر علامه اقبال جوړیږي، او چې تربیت یې صحیح ونشي نو هغوی نه بیا تمام انسانیت امان غواړي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای المرأة الصالحه ما ته نیک بیبي ډیره زیاته محبوبه ده چې هغه نیک ای. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کله چې په کور کې د سړی کور والا نیک ای و دا کور په دنیا باندې جنت دی. او پیغمبر علیه السلام وی بد خز دا په دنیا کې د جهنم یو مثال دی، دا کور جهنم دی. د دې د وجنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حبب الی المرأة الصالحه نیک خزا نیک بیبي ما ته ډیره پسند. درم نمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای جعلت قرة عینی فی الصلاة حبب الی زما درم د ټولو نه محبوب شي هغه منځ دی. په دې تمامي دنیا کې ماته چې خوشحالي ملاویږي سکون او راحت ملاویږي نو هغه وخت هغه دی چې زه کله مانځه ته ودرېږم منځ وکړم عبادت وکړم. یعنی جعلت قرة عینی فی الصلاة خلکو ته عہده ملاو شي، بچے زوی پیدا شي، مال دولت ملاو شي، صحت ملاو شي، هر قسمه نعمت انسان ته ملاو شي. نو د مختلفو خلکو خوشحالی په مختلفو نعمتونو کې پراتی. څوک په یو نعمت باندې خوشحالیږي، څوک په بل نعمت خوشحالیږي، خو لیکن د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما سترګې یخې شي کله چې زه په مانځه ودرېږم، او زما د سترګو یخوالی هغه په مانځه کې پروت دی. د دې د وجې نه دا منځ عبادت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره محبوب. حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای و پیغمبر علیه السلام به شپې ودرېدو په مانځه باندې وی ولاړ به زمون کمره وړه وه و کله به پیغمبر علیه السلام سجدې ته ما به خپې راغونډولي، او کله به پیغمبر علیه السلام به پاسې د ودرېدو قیام باندې ما به خپې وغځول زه به دمه شوم. وی ما چې وکتل د الله د محبوب اخپې داسې را پړسېدلي مونږ تقریبا نیمه ګنټه پاو ساعت پتراو کې یو رکعت کې ودرېږو زمونږ د اخپې تورې شي. و پیغمبر علیه السلام ذاتی طور باندې د مانځه سره دومره محبت و چې دومره یې خوښ و دومره چې دې مانځه کې به دونه ولاړو چې خپې به مکمل وپړسېدي. نن ما او تا نظر او فکر پکار دی چې زمونږ محبت څه شي سره دی. زمونږ د محبتونو خدا حال دی چې کله خطبه شروع کیږي مونږ جماعت ته ځان ورسو، یا اکثر عبادتونو کې زمون
نسونه کمه کوتاهی کیږي، لاپرواهي ده. اگر روزه لاړه منځم لاړه په سحر مانځه کې 3-4 کسانی نور منځونه خو په خیر شه. دغه رنګي په نورو منځونو کې د دې امت په حال باندې سړی نظر واچي موږ د دې قابل نه یو. ګوره ښه چې موږ الله نه د یو سیز تمو لرو او د الله د دربار نه یو سیز سوال وکړو او بیا دغه سوال د قبلېدو په تمه کینو. ځکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې امت سحر او د مازیګر مونځ ډیر اهم دی، ډیر ضروری منځونه دي سحر او مازیګر. کله چې سحر او د مازیګر منځونه دا وختونه داخل شي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې منځونو کې د فرشتو تبدیلی کیږي، بدلی کیږي. کله چې دغه رپورټ الله دربار کې پیش شي، الله دربار نه دغه رپورټ موافق حالات الله راولېږي. الله تعالی داسې قسمه حالات پیدا کوي بیا به حیران یې سړی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې وای د عربو خلکو داسې بدترین حالت راغلی و په هغوی باندې، بدترین حالت په هغوی راغلی او داسې قحط راغلی و په هغوی چې هغوی به سرمنې خوټ کولی، هغه به اسکلي. او د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د بعثت نه مخکې د انسانانو اخلاق دې درجې ته رسېدلي وو چې یو انسان به بل انسان باندې نظر نه لګولو او بل انسان به نه برداشت کولو. انسان به بدی شو لکه څنګه چې یو ځناور په ځنګل کې بل جنس ځناور نه مني. کله چې په ځنګل کې ازمره موجود وي، په دغه ځنګل کې بل یو ځناور هغه ډاډه زړه باندې خوراک نشي کولی، ګرځېدلی نشي، داسې حالات شروع شي. نن په دې دور کې هم دغه حالات شروع دي. په دې دور کې څوک نه دی محفوظ. په دغه دور کې هم حالات د مسلمانانو انتهایی بدترین طرف ته روان دي. بدترین حالات شروع دي په دې ملک کې، په دې دنیا کې د مسلمانانو. نن د کور نه لاوخله تر هغه عالمي دنیا پورې د مسلمانانو حال انتهایی بدتر شوي دي او بدتر کېدلو طرف ته روان دي. نن دی امتی مسلمه خپل حقیقی کار پر خوده دی، دنیا خپل غرض او مقصد یې ګرځولی دی چې کم غرض او مقصد زما او ستا او مونږ هغه پرېښودی دی او بل مقصد او غرض باندې روان شوي یو. نن د دین په کارونو کې کمی کېږي نو خیر دی، نن په عبادتونو کې کوتاهی راځي نو پروا نشته دی، هیڅ پروا نشته دی. ما تاسو له خبر ادا کوله چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم هغوی محبت سره او زمونږه محبت سره دی. کله چې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړله، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لا سوچت کو و اید اللہ رسولا حبب من الدنیا
حبب الی من الدنیا ثلاث، اے د الله رسوله زما هم درې سيزونه ډېر خوښ دي، دریو سيزونو سره زما ډېر محبت دی. ټولو صحابه کرامو سرونه اوچت کړل چې ابو بکر به وسوي، ټول په انتظار کې ناس دي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی اے د الله رسول حبب الی من الدنیا ثلاث، اے د الله رسول په دې دنیا کې زمام درې ارمانونه دي، زمام درې سيزونه خوښ دي. النظر الى وجهك وانفاق مالي على امرك وان يكون بنتي على في بيتك. اے د الله رسول د ټول نوړمبه محبوب شه زماده ده النظر الى وجهك، چې اے د الله رسول چې زما بل سکار نه وي او ما سروستا مختکتله. مطلب دا ده امام رازی رحمه الله پدیزه کې لیکري، هغه د دې جملې مطلب دا ده چې اے د الله رسول چې زستانه یوځه کې هم جدا نه وي. النظر الى وجهك، اے د الله رسول ماته په تمامي دنیا کې د ټولو نه محبوب ترين شی دا ده النظر الى وجهك، چې زستا مخ ته وګورم، چې بستوي او زوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ورزوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا و اے ابو بکر اورته ویجی و یو سودا کوم، ورته وایا پزړه دي سړي، ورته یو سودا در سره کوما. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عمر فاروق سے بوئی رضی الله عنه و زما د ژوند ټول عبادتونه او اخلا پتا باندې خرڅ دي، زما د ژوند ټول روزي ټول ذکرونه ټول تلاوتونه ټول جهادي جنگونه دا واخلا خو هغه یو شپه مال راکا چې کم تا د محمد رسول الله سره یوازې کړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی اے عمر فاروق اے د خطاب زویا واور غره کټول دنیا والا راجم شیما تخپل عبادتونه راکی، لیکن هغه شپه زنور کوما. صحابه کرامو مشغولا دا وای النظر الى وجهك، چې بس توي او زوی ماستا مخته کتلې او مخم ځان ته مخو کړ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وَلَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ الدُّنْيَا. اے دنیا والو یو استاسو نور دے رنا کئی شغلے کئی، یو استاسو نور دے چې راوخی جش پا ختم شي لاړه شي تیاری ختم شي، لیکن یو زمان ور دے او زمان ور اے دنیا والو استاسو د نور نا سو چند غره دے. نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم د محمد رسول الله دیدار خوخو. نن امتی مسلم باندې که نظر واچولې شي، اے مسلمانانو پرشتیا وای نن زمونږ د چا مخ وخت دی. کله چې د صحابه کرامو د محمد رسول الله مخ وخو د هغه په مخ باندې چې کوم آثارو په کومه طریقه چې د محمد رسول الله مخ جوړو د صحابه کرامو مخ هم اقشانت جوړو. کده محمد رسول الله ويختو وګدول نو د صحابه ويختو هم وګدو.
کده محمد رسول الله ګیره اوږده وه نو د صحابه کرامو ګیرې هم اوږدې وي کده محمد رسول الله جبه پسته و نرمه وه او ښایسته خبرې وي نو د صحابه کرامو هغه جبې هم ښایسته و نرمې وي کده محمد رسول الله اخلاق بهترینو د صحابه و اخلاق هم بهترینو ابو بکر صدیق وی رضی اللہ عنہ النظر الى وجهك اے د الله رسولا زما دا خبر ډیره خوښه ده ما ته د دنیا کې د ټولو نه لوی راحت او سکون په دې کې ملاويږي النظر الى وجهك چې ما ستا مخ ته کتلې او بیا ورته وی صحابه کرامو سرونه اوچت کړي دي وګونه خودي دي چې ابو بکر دویم څه شیخ وخت دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی وانفاق مالی علی امرک اے د الله رسول زما دویمه دا خبر ډیره خوخه ده چې ته حکم کې چې مال لګوا او زه لګوما زما مال نه ختمې دلې او ستا حکم نه ختمې دلې د دې د وجنه صحابه کرام رضی الله عنهم کی لوی شان د ابو بکر صدیق دے عائشہ رضی الله تعالی عنها وی یورز شپوا اسمان دستور نډکو و ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو اے د الله رسولا پدې انسانانو کې څوک داسې شته چې دا غنه کې اسمان دستور په شان دي ډیر وي و ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او اے عائشہ شته دي او هغه ابو بکر صدیق دي چې دا غنه کې د اسمان دستور نه هم ډیر دي حدیث کی راضی وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یو کو چې خپل مالونه راوړي صدقات راوړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل قصه کې حدیث کې وای ماوی چې نن د ابو بکر نه لغوند کې یو څو نمبرې به سیوا واخلي مخ کې بشم نیکی کار کی ما خپل مال 50% پکور کې پرې خو دو سم 50% ما راوړ د الله رسول دربار لما پیش کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو کو ما خلفت یا عمر شاته دې سپرې خو دو ما ورته د الله رسول سم نیم کړه یو نیم می تعالی درکو نیم می پاتې ابو بکر نے تپوسو کو ما خلفت یا ابا بکر فی اهلک ابو بکر کور کی تاسو پر خو دو هغه ورته وی عیدت الله و عیدت رسول الله اے د الله رسول اعظم په کور کې ما مال نه دے پر خو دے الله نو ما استا نو می پر خو دے بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم بارک فی اهلک و مالک و فی ما خلفت یا الله د دې پکور کې او د په مال کې الله برکت وغورځي یو بل صحابی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چې مال راوړې د الله په لار کې ولګوي یو صحابی ناس د کور ته نه دتلې خپل کور والا سره لا مشورم نه د کړي ځان نوې کور جوړ کړي دی او نوې باغ دی باغې کې کور رخ کړي دی خوبصورت باغ دی د کجورو لوی باغ دی او بهترین سور دی او په عربو کې سور ملاوي دل داس دی لکه چې دلته تاسو په مری کې او په کلام کې کور واخلئ عربو دونه سخت ګرمي او پاغي کې سورې دونه لوی قیمت لري و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله اعلان وکړو و دغه صحابي را پاسیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسوله زما فلان کې باغ زما ډیر زیات خوښ دی او ډیر بهترین دی شکل او صورت ډیر ښکلی دی
اے د الله رسوله هغه باغ ما نن وقف کو دغه سونه مدن چې راځي نو هغه به جهاد د پاره راځي الله په لار کې به استعمالېږي کله چې خپل کور ته روان شو باغ ته ورسېدو کور والا ته آواز وکړو و اے فلان کې تا ته پته شته دی چې ما یو سودا وکړه و څه سودا دی وکړه و ما سودا داو کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې جنت را خرڅ کو ما ور باندې دا باغ خرڅ کو و بچو په لاسونو کې د دغه د کجورو د ګونګچي په لاسونو کې نیول خړل وای هغه خزي و ربحت فی مالک اے سړیا مبارک شه تا ډیره بهترینه سودا وکړه او دې زنانه د خپل بچو د لاس نه کجوري واپس راواغستې او بچو ته وی چې بچو نن نرستو دا باغ زموږ استادو نه دی دا خړل نه دی پکا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی وانفاق مالی علی امرک اے د الله رسول زما دا خبره ډیره خوخه ده چې ته مال لګاو زه لګوم او درما خبره دادا وان یکون بنتی فی اهلک یا وفي روایت فی بیتک زما دا خبره ډیره خوخه ده چې دا ټوله دنیا ما ته اسقرو یو تا ته زما زموي د دوانو جهانو سردار د امام الانبیاء د انبیاء سردار د انبیاء امام چې زما زم یو زیس قریم دا خبر مې ډیره خوښه ورشتیا مینا وکنه زکه خو عائشہ رضی الله تعالی عنها تصویر جبرائیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی پاسې دو و یا رسول الله حبب الی من الدنيا ثلاث الله رسول تاهم بیان وکړل ابو بکر صدیق هم بیان کو هو زمان نمبر زم درې سيزونه بیانوم ماتم درې سيزونه ډیر خواږه دي ډیر محبوب دي ټول صحابه ډیر په توجه باندې ډیر په شوق کې ناس دي چې د محمد رسول الله یاران څخه خیسوي عمر فاروق پاسیدو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمائے وحبب الی من الدنيا الثوب الخلق اے د الله رسول زما دا خبر ډیر خوخه ده چې زما جامې ډېرې کمزوري او ډېرې ساده جامې وي د دې د وجنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کپړو کې یو روایت کې راځي اولس ټوکړي لګېدلې او دا هغه په دې وجه نه غوستلې چې مال لو نواب او ملک د کلی سردارو او تاسو ته پته ده چې ټول قریش را جمع شو د محمد رسول الله قتل پسې د چا جرأت نو چې چا ویلو چې زه قتلوم یو دغه ملک او دغه څوک سردارو د قریشو عمر وی چې دا به زه قتلوم دون خلو انسان خو چې کله خواهش د اسلام نه رستو چاور نه تپوسو کو چې زړې جامې سادگی ولې خوخه اغور ته دازګه خوخم چې الله جل جلاله مخکې مونږ له هم جامې را کړې وي خو لیکن زمونږ جامې د انسانانو وي زمونږ ذهنونه بدنونو د زناورو وې کله چې اسلام الله مونږ ته نصیب کو اسلامی دولت نصیب کو و د جامع قدر زمون سره ختم شو زمون سره د بدن قدر پیدا شو همغه دا خبرو په جندله چې انسان قیامت د کعبه نه هم لوی دی د انسان د عزت مقام د کعبه د عزت نه هم لوی دی او دا زکات شوما چې اسلام نمخ کې ز ملک او نوابم
خو لیکن اسلام را باندې دونه احسانونه کړي دي، الله دونه احسان کړی دی، زه هر ټیم په یره کې ګرځم چې الله دا احسان زمانه چرته واپس وانخلي. ځکه خو یو ورځ جبرائیل امین راغی، ابو بکر صدیق سے کپڑے وی ټاټ کپڑا، ابو بکر صدیق هم ناست دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ناست دی. جبرائیل امین راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی الله ویلی دی چې ابو بکر ته زما سلام وایا او ورته دام وایا انت راض فی فقرک ام سخط. اے ابو بکر رب العالمین رب کائنات سلام را لګلې دے او سلام نرستو وی ابو بکر نه تپوسو کا پخپل دی غریب حالات کې پخپل زما د نبی د وجنا پتا چې کوم سخت راغلی دي کوم غریبی راغلی دا په کوم حالاتو کې ولاړې آیا په دې حالاتو کې خوشاله او که خفه. ابو بکر سیب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو وی الله ما باندې سلام وی وی الله ما تا ته سلام درلېګلې. مونږ یو مسکو درې نه کوو د خیر تمه نه اسو خیال دې کا څونه غټ تمه ساتو الله معمولی غو نه مصیبت راشي موږ سوي یا الله زما دا کارو کې او بیا چې اون شي موږ سکو ګلې کو مړ ما منځ مو کو هغه کارو مونږ شو نفل مې تلاوت ذکر خلق اسلام د پاره سکړي حیران بشيخه نن زما استاد جمعات جوړیږي هغه ویران پروت دی ما تاسو رقم نشته. نن که زما استاد جماعت ته تبلیغ والا جماعت نشراتلې هیڅ پروا نشته. نن که ما ته چرته بهر ته نه وځو چاته وینا نه کو چا به سیمنډ تر نه کو خیر دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ يحبب الی من الدنيا زما په دنیا کې د ټولو نه محبوب شی دا دی چې ما زړې کپڑے اغوستي وي په دې ټولو خلکو کې عاجز روان وي او دویم سی زما دا دی محبوب شی دا دی الامر بالمعروف چې همیشه خلکو ته خسته خسته خبرې وکم نیکی نیکی خبرې وکم هر یو چاته خسته لار وخم خسته مشوره ورکم هر چا د عزت خیال وساتم هر چا د پردې خیال وساتم هر چاته خوږی خوږی خبرې وکم هر چا سره بهترین اخلاق کو ملاوشم او زما دا خوخه د چې زما د دې جبینا د خیر نه علاوه بل څه خبر دی نوزي والنهي عن المنکر او دریم زما محبوب شی دا دی چې زما همیشه دا ډیوټي وي چې کوم ځای غلط کار کیږي او زبندو ما دغه زما ډیوټي وي او نن سبا زمونږ د مسلمانانو ډیوټیانې سدي چې کوم ځای ښه کار کیږي چې موږ ښه کار بند کو کوم ځای وران کیږي چې موږ سره ملګرتیا وکړو امون د خیر پته ممناسي بیا کنزل عمران خان ته کو نواز شریف ته کو بل ته کو ځان ول کنزو سړیا. بهر حال عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسې و یا رسول الله ملګر خپل خواهشات زارو زم کوم زمام درې سيزونه ډېر خوښ دي ټول خلک سرونه اوچت کړل چې عثمان به وسوي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ وی د الله رسول ما ته چې سکون او راحت ملاويږي خوشالي ملاويږي پدریو خبرو کې اولنې خبره دا اطعام الجيع